کم عمر چې دی د ګناه تیر کړی دی نیشنل پارټي بزرګان دي بادشاه خانزبرګ و انشاءالله دلته پښتنو له پکار دي چې لاړ شي لومبې چې د چوټو کې پاس کړي دي هغه له ورشي او د په کوڅه کې کېږي چې راشه بیلیم دي کا راشه مطلب دی مالا چې سړک موګه مال چې دی لکه نوکري موکا زه خو نشم کولی چې چا ورموډه باندې تاسو ته به وایي چې یاره نیشنل پارټۍ ته درځم او د باچا خان بابا قافلې ته درځم او خامخې درځم یعنې تاسو ټری ووهئ په خپله به درته پته وي خو موږ په دې تحصیل کې د ټولو نه زیات ورکر که د چا سره دی هغه NP سره دی یو کس له پکار دی چې د باچا خان بابا په نظریه رواني د باچا خان بابا نو مونږ دا میټینګ دی لره غوښتي و چې مونږ تاسو نه یو ټیم والو چې مونږ دوري وکړو سرکار شته دی نه ریټ آف د ګورنمنټ از ټوټلی زیرو چې دا چیف پیسکو د ده نه تپوس وکړي چې بھائی ته د دې علاقې نه ما تاسو ټول وي چې ته ولې کېناستې دي خو زما نه مشر فیصله و ما یې ټیکټ راکړو او بس هغه وی کېنه بس کېناستېدم زه ته نه خفه یم او قسم په خدای چې اوس هم د هغې عزت کوم اوس هم د پارټۍ لپاره هلې ځلې کوم اوس هم چې زما په سر څه راځي زه به یې کوم ټیک شو چې د پارټۍ فیصله وکړه او چې نه زه خپله ما ورته وي چې زه نه کېنم بیا خو زما پارټي نه وه بیا خو زه پارټۍ لپاره نه وم راغلی ځان لپاره راغلی وم پښتنو له پکار دي چې لاړ شي لومبې چې د چوټو کې پاس کړي دي هغه له ورشي او د په کوڅه کې کېږي چې راشه بیلیم دي کا راشه مطلب دی مالا چې دی سړک موګه مال چې دی لکه نوکري موکا زه خو نشم کولی زه نو کینډیډیټ چې دی دا مطلب دا دی دا دلته هر سړی دی او ایمل خان هو مطلب دی چې داسې کس دی چې په هغه ورځ چا کې خوبي صحیح کړه چې دا سړی لکه سیټ ګټلی شي سیټ په هغه له ورکوي نه ظفر علي خان له ورکوي نه ماله راکوي نه معراج خان له ورکوي نه بل له ورکوي مونږ به ځان کې مطلب دی هغه صلاحیت پیدا کوو یو کس له پکار دی چې د باچا خان بابا په نظریه رواني د باچا خان بابا په طور طریقه باندې دلته خپلو ملګرو کې خبرې کوي انشاءالله لومبۍ خو د پارټۍ خبره د صدرانو جنرال سیکرټریانو زموږ د تحصیل کابینټ چې دی د دې ټولو ته زه د زړه نه دا خبره کوم چې څه خبره مي تاسو راتلی شئ ما ته ویلی شئ زما د وس کاري بالکل زه نه چېرته ځم او دا 4 ورځې زه دلته په کور کې یم زه هرې خبرې زه ستاسو ذمهوار یم پارټۍ د پرمختګ دپاره د هغې دپاره هلې ځلې شروع کړي تاسو کو ګورئ دا موجوده سیاسي صورتحال چې کوم دی نو دا ګورې ډېر مطمئن نه دی او که تاسو په ګراوند باندې نظر واچوئ بیا په عوامي رد عمل باندې نظر واچوئ نو عوامي نیشنل پارټۍ ته ګورئ لارې کولاویږي خو چې مونږ یې پخپله کولو که مونږ پخپله محنت وکړو زمونږ ملګري محنت وکړي په خپلو کلو کې په خپلو ویسیګانو کې په خپلو یوسیګانو کې نو زما په خیال چې چا له تاسو ورځئ نو خلک دې وخت کې د دغې خلکو نه دومره مایوسه دي دومره مایوسه دي چې چا ورموډه باندې تاسو ته به وایي چې یاره نیشنل پارټۍ ته درځم او د باچا خان بابا قافلې ته درځم او خامخې درځم یعنې تاسو ټری ووهئ په خپله به درته پته وي خو موږ زه یم چې یو ځای مونږ مزل وکړو یو ځای مونږ جدوجهد وکړو د دې خاورې دپاره د دې پښتون قام دپاره د دې پښتون ولس دپاره یو ځای جدوجهد وکړو نو انشاءالله ما ته هغه ورځ ښکاري چې په دې شب قدر کې په دې چارسده کې به انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ په دې صوبه کې به د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت انشاءالله الله تعالی راولي خو محنت پکو ځکه چې تاسو هسې وګورئ د ټولو پارټو باندې نظر واچوئ نو چې کوم کارکن مونږ سره دی په عوامي نیشنل پارټۍ کې په شب قدر کې کو هغه په هر لیول دی کو هغه په UC لیول دی کو هغه په VC لیول دی کو هغه زمونږ عام کارکن دی کو د تحصیل زمونږ کارکنان دي مشران دي نو تاسو وګورئ داسې ټیم ګورئ چا سره هم نشته داسې ټیم په ټول تحصیل کې چا سره نشته یوې پارټۍ سره هم نشته زما رونو چې تفرقه هله پیدا کېږي چې کله کنسنسز نه وي تفرقه هله پیدا کېږي چې کله مشوره ختمه شي چې مشوره ختمه شي عزت ختم شي تفرقه راشي چې یو وایي زه بل وایي زه یو وایي زه ډېر غټ سړی یم بل وایي زه ډېر غټ سړی یم تفرقه راشي چې تفرقه راشي سیز ختم شي هر څه ختم شي په دې تحصیل کې د ټولو نه زیات ورکر که د چا سره دی هغه NP سره دی همون کتلی دی مونږ ته پته ده چې په هر کلي کې د NP خلک شته د دوی مشران په NP کې عوامي نیشنل پارټي یو داسې پارټي ده چې د 1300 کالو تاریخ لري هغې پسې شاته ډېر غټ غټ دغه دي خلک دي ډېر غټ جدوجهد دی هغې پسې نو مونږ دا میټینګ دی لره غوښتي و چې مونږ تاسو نه یو ټیم والو چې مونږ دوري وکړو دا څومره تحصیل چې دی دوري وکړو وګرځو او بیا چې کوم دی په کوم ځای کې کمې پیښې وي چې هغه کمې پیښې مونږ برابر کړو
خدا کمې پیښې په دې باندې برابرو چې دا به مونږ په ټول یو اتفاق باندې راغونډېږو او په اتفاق په ټیک کوو. کو هغه د بجلی مسله وي هغه به هم حل کوو، کو هغه مطلب د بل یو مسله راشي هغه به هم حل کوو. ټول به په یو اتفاق باندې روزو. موږ هغه نیشنل نه یو کوم چې د باچا خان بابا نظریه وه، کومه چې د هغه ښودنه وه، کومه چې د ولی خان قیادت و، کوم چې د اسفندیار خان مشري وه. موږ یې هغه عادتونه نشته، کتابونه نه پړاوو، نظریه یې نه پړاوو. د وابډې ډېره زیاته مسله ده، جمع دی، بجلی نشته. دپاره زه تحصیل ته دا یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ، سړی هفته کې یو ورځ کېدی، 15 ورځې پس یو ورځ کېدی، او هر یونین کونسل یو نماینده مقرر کوي، هغه د تحصیل ته مطالبې راوړئ او راځئ راپاسئ چې کینو بله ورځ د ایکسین دفتر ته بهر کینو. هېڅ څه مو ته موږ نه وایو، خو یو 200 ورځې بهر تېرو. په دې باندې کار نه کېږي. دا تاسو چې څه وایئ چې هلته بجلي نشته او دلته بجلي په اسلام آباد کې هم نشته، بجلی په ایمان که په پېښور کې هم شته دی، خو دې سړي سره یو لار دی ایستوله. باقي د 25 دیهاتو دلته چا خبره وکړله، دې ایکسین سره ما لارې ایښې دي، ما کمیټۍ جوړې کړې وي، د واده په سر مې ورسره ومنله، د کور په سر مې ورسره ومنله، کمیټۍ مې جوړې کړې. سرکار شته دی نه، ریټ آف د ګورمنټ از ټوټلی زیرو. چې دا چیف پیسکو د ده نه تپوس وکړي چې بھائی ته د دې علاقې نه ما ته ریونیو ولې نه راوړې، د دې ځای نه ما ته پیسې ول نه راځي. ظفر علي خان دی نه خفه کېږي، انشاءالله دا زمونږ دی مستقل موږ له راغی، الله دې ژوند ورکړي او دوا به ورته کوو چې دا ټول عمر موږ سره په دې پاټۍ کې تېر کړي. زما په خیال چې په غلطه باندې سر شوی هغه مولای ولیده، کله د سړک یو غاړې لځي او کله بل لځي. اوس د خپلو مدرسو په رجسټریشن کې راګیر دی، کم عمر چې دی د ګناه تېر کړی دی. نیشنل پارټي بزرګان دي، باچا خان